غزني مخکنی والي او د سیاسي چارو شنونکی شیر خوستی صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مهرباني. په سر کې که د سولې د خبرو په اړه او په خاص ډول د پنځم پړاو د خبرو په اړه خپل نظر ووایي، څومره مثبتې پایلې به ولري؟ تر اوسه پورې دا خبرې چې شوي دي تاسو څه ډول ارزوي؟ ډېره مننه. سلام تاسو ته او د ټولو محترمو لیدونکو او اورېدونکو ته. ما په عقیده ټولنه مهمه خبره دا ده چې موږ څومره کولی شو چې راکړه او ورکړه وکړو، تر څو چې په یو معامله کې په یو خبرو اترو کې راکړه ورکړه نه وي، یعنې څه نه موږ تېر نه شو، څه نه دوی ته راتېر نه شي، فکر کوم چې موږ لپاره به ډېره سخته وي. نو امیدواري مې اول په دا ده چې په حکومت باندې د هغه کومه چې ډېر هغه د پرېږدي خواهشات یا ډېرې خبرې د پرېږدي، کوشش دا وشي چې دغه خبرې پرمختګ وکړي. ډېر خواهشات لري که خواهشات لري د حکومت خواهشات څه دي؟ حکومت خو اول فکر کوم غواړي دوی خو دا وایي چې موږ باید اول انتخابات ترسره کړو، بیا به دا خبرې کوو، او دا د دوی هر وخت فکر کوم همدا خبره هم دغه وایي چې موږ انتخابات نه معطلوو، حتما باید انتخابات ترسره شي، پس د هغه شو شي. ولې په عین وخت کې طالبان که چیرې موږ غواړو چې د صلح مذاکرات ته راشي او یو جوړی په دې جوړ شي، پس له 18 کالونه د خونریزۍ نه دا موږ تاسو پوهېږئ په ورځ 900 موږ ملي اردو پولیسو وغیره نور کسان په دې جګړه کې هره ورځ ژوند د لاسه ورکوي. د دې دپاره چې د دې مخنیوی نه شي، ازاد افغانستان یو هوسا او ارامه یو مملکت شي او خلک نورو کارو ته مخکې وکړي، په ساینس ټکنالوژي په نورو شیانو باندې. فکر کوم حکومت ته دا اړینه وي چې بعضې د خپلو خواهشات لکه عرض مې چې وکړئ چې انتخابات دي، ځکه که چیرې دوی دا کار وکړي بیا نو معنا دا ده چې طالب دپاره بیا زمینه نه مساعدېږي چې په حکومت کې یا په هغه ګډون وکړي. یا وره چې ریاست جمهوري انتخابات ترسره شول او د شورا انتخابات په دې رقم سرته شوي دي او دوی وایي چې دغه ټول خراب و صحیح نه و، نو طالب وایي چې ښه که چیرې دا انتخابات ترسره شي نو ما دپاره خو بیا 15 کاله بیا نور د نوبت نشته چې په حکومت کې ګډون وکړم. دوی غواړي چې پارلمان کې وي، دوی غواړي چې په دولتي چارو کې کار وکړي. دغه فکر کوم که چیرې حکومت په دې کې یو فلکسیبلیټي وکړي. د طالبانو دغه دریځ باید په رسمي ډول روښانه شي، که روښانه شي ګټه نه لري؟ زه فکر کوم چې دوی به دغه د مخکې پړاو چې خلاص شو، یو هغه خبره دا وایي چې خلیزات هم دا خبره دوی ته وکړي چې آیا تاسو د مکمل د صلاحیت لرئ. د خبرو دوی وویل چې نه، بعض شیانو کې موږ صلاحیت راکړی شوی دی او بعض نه دی راکړی شوی، نو دوی باید خپل مشرتابه سره وګوري چې هغه هر څوک دي، چې دوی نه دا معلومه شي چې دوی بل پړاو کې دوی خواسته چی دي. نو د دوشنبې په ورځ به ګورو چې دوی د دوشنبې په ورځ غونډه چې کیږي په قطر کې، ویل کیږي چې په دې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو پر وتو او د طالبانو د اړیکو په اړه، البته که سوله کیږي د طالبانو اړیکې به څه ډول وي له ترهګرو ډلو سره، له نورو هغه فکر کوم دوی تیار ویلي دي، خبره خلیزات ورسره خلاصه کړې ده. نور پر کومو مسایلو به خبرې وشي؟ همدغه دوه مسایل دي که نور مسایل هم شته دي د پردې تر شا؟ نه، فکر کوم یو مسله بله ده چې موږ ته لږه پته لګېده، هغه دا ده چې د درې هډې د امریکایانو چې په مثال باګرام او شیندن او په کندهار کې دي، دغه امریکایان ورته وایي چې دا به خامخا دې باندې تاسو په غرض نشئ ویلی، ځکه دا موږ سره وي. باید په یاد ونه باسئ چې هغه هدف فقط د افغانستان دپاره نه ده. امریکا لکه موږ چې وایي چې په د ملک منافع لري، یو منافع یې دغه ده چې دوی غواړي چې په نورو ممالکو لکه په ایران کې چې نن سبا ډېرې شخړې دي او مشکلات هلته پیدا دي، همدغه رقم په کوریا شمالي کې چې دوی خبرې ورسره کوي، د اټومي وسله کوي، دوی غواړي. او په منځني ختیځ کې فکر کوم د افغانستان لپاره دا پایګاه د دوی لپاره ډېرې مهمې دي، او ځکه د هغې افغان حکومت دوی د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره دلته اډې غواړي، خو دغه هیوادونه بیا پر طالبانو باندې نفوذ لري. دا به څنګه شي؟ مثلا ویل کېږي ایران له طالبانو سره اړیکه لري، روسیه له طالبانو سره اړیکه لري، چین له طالبانو سره اړیکه لري، پاکستان لري، په ځینو برخو کې حتی پاکستان هم نه غواړي چې امریکایان دلته وي. کوشش فکر کوم چې خلیزات پاکستان ته هم په دې حصه کې د مقامات سره پاکستان کې غږېدلی دی، او فکر کوم چې د دوی نظر به یو مثبت نظر لاسته راوړلی دی، ځکه په ډېر جرأت سره دی اوس یو د شي په بدل کې پاکستان خو خپلې ګټې لري، حتما یو څه خو غواړي. پاکستان که ګټې موږ ګټې خو ټول لرو، په هر شي په یو کې نقص او ګټه په هر شی کې شته. فکر کوم چې پاکستان نن سبا هغه 1.3 میلیارډ ډالر چې مثال د امریکي حکومت هر کال د دوی لپاره حتی بې لا عوضه کومکونه په هر اړخ په د نظامي ساحه کې او په د معارف په برخه کې د ټکنالوژۍ او د اګریکلچر د
د کروندو په ویسا کې دوی ډېر کومک هر وخت ورسره کولو هغه کومک دوی بند کړی دی. نو پاکستان بالاخره دې ته اړ کېږي داسې نشي کولی چې هم به هر شی به ډوډۍ به هم ښه خوري او کار به هم نه کوي او معاش به هم اخلي. په دې شکل نه کېږي. هر شی یو قیمت لري. که چیرې دوی غواړي چې د امریکې څخه تعلقات ولري غواړي چې د امریکې کومکونه ترلاسه کړي نو دوی فکر کوم چې ته فعلا آماده شوي دي چې یو څه ناڅه دوی فلکسیبیلیټي یعنې څه تمایل وښیي د خبرو موضوع چې د پاکستان اوس چین ته هم نږدې شوی دی روسیې ته هم نږدې شوی دی چین په پاکستان کې پانګونه کړې ده دا به څنګه شي؟ فکر کوم چې د چین مسله به د دې هغه پر اړه نه لري ځکه چین هر وخت په هر مملکت کې چې هلته صلح او امنیت وي دوی هغه مملکت په کار دی. دوی ډېر سخت اړینه اړتیاوې لري مخصوصا انرژي دپاره مخصوصا د نوي مواردو دپاره چې البته افغانستان خوشبختانه په هغې کې ډېر معتبر وي په هغې زیرمو کې چین په دې باندې چین بیا له امریکا سره اختلافونه لري په ډېرو برخو کې اختلافونه لري دغه اختلافونه به په افغانستان کې ستونزې جوړې نه کړي؟ نه تنها چې مثال دوی اختلافونه ولې د دوی اختلافونه هر وخت په ډیپلوماتیک شکل دوی حل کیږي. هیڅ وخت نه دی شوي چې دوی خبرې اترې سره وکړي مشکلات سره مخ ته کیږي ځکه دواړه یو بل خپل منفعت پکې ګوري. داسې نه ده ډېر شیان دي اوس که چیرې چین په امریکا باندې بعضې بندیزونه ولګوي هغه د امریکې دپاره ډېر سخت تمامیږي. په طور د مثال البسه او مثال لباس چې جوړیږي یا نور واړه الکترونیکس سامان چې جوړیږي چې امریکې کنسومر یا د امریکې خلک د غیر پر ډېر اړ دي. دوی خپل هم پوهېږي چې که چیرې د چین سامان حتی په دوکانو کې نه وي هر کالي چې موږ اغوندو هلته هر شی چې دوی که بوټ وي که څپلۍ بیا هم د چین نه جوړیږي که بایسکل دی که حتی بعضې کمپیوټرونه دي یا سامانات دا ټول د چین نه راځي. په هر شي باندې امریکا اړه ده د دوی بزنس دپاره. بل خوا ضمیر کابلوف وایي که د مسکو د وروستۍ غونډې پایلې ښې وي نو داسې غونډې به دوام وکړي خو د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو د غونډې په څېر غونډې د وخت ضایع کول دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ نواز صاحب هیڅ وخت خبرې اترې د وخت ضایع نه دي. وخت متاسفانه د افغانستان حکومت ضایع کوي. ولې د افغانستان حکومت داسې غبرګون ښیي ستاسو په نظر؟ دوی غواړي چې فقط په دې دوی برخه زیاته وي. زه د افغانستان حکومت په دې کې مقصر نه بولم. دوی باید په دې هغه کې شرکت وکړي په دې مذاکراتو کې او یو ښه فراخه غونډه ولري حتی یو لیډرشپ پکې ولري. مشکل د افغانستان د حکومت ما په اندغه دی چې دوی تر اوسه په دا 15 کالو کې دوی یو ستراتیژي یو پلان چې افغان ملت ته وړاندې کړي چې دغه زما پلان دی په کومه برخه کې د سولې په برخه کې؟ د سولې په برخه کې موږ اولین ګام چې اخلو د سولې په حصه کې ما تاسو عرض وکړه چې موږ 800-900 ځوانان هره ورځ شهیدان کیږي په دې جنګ کې. دا خو د ټوکو خبره نه ده. دوی دپاره اړینه و په یوه ځلې چې په نور خبرو دوی باندې سر شوی دی په 15 کالو کې ښه به دا وایي چې په 15 کالو کې دوی حداقل یو پلان یو طرحه د جنگ د خاتمې دپاره حداقل دوی باید نه تنها طالبانو ته اول د افغان ملت ته وړاندې کړی وای مشرانو سپین ږیرو ته وړاندې کړی وای مدني ټولنې ته وړاندې کړی چې دوی په دې باندې خبره کړې چې دوی هوکړه کړې وای پس دوی طالبان ته ورکړی وای. حال دا چې اجازه راکړه حال دا چې په 15 کالو کې د دې موضوع لپاره به نه وي. ما عرض وکړه چې په 15 کالو کې افغان حکومت لا تر اوسه توان شوی نه دی چې دا رقم یو طرحه جوړه کړي طالب ته وړاندې کړي. فقط یو دوه خبرې چې دایم کوي هغه کوي چې توپک کېږده قانون منه او سلا کېږده هغه ورته چې قانون نه منم سلا نه کېږدم او امریکایي حضور نه څه طرحه باید وي ستاسو په نظر؟ جامع طرح په تور د مثال دوی کولی شي چې داسې یو طرح غوره کړي چې په هغې کې د طالب موجودیت هم یعنی یو رڼا رقم یو رول ولري یعنی یو مینینګفول په دې معنی چې د مفهوم د معنا نه ډک رول دوی باید ولري او په ضمن کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې ګټې په دا 13 کالو کې مشورتي لویه جرګه چې جوړیږي په همدې میاشت کې دا کولی شي چې دا طرحه وړاندې کړي؟ مشورتي لویه جرګه ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې موږ تاسو د ملک د جرګو د مرکو ملک دی په دې کې شک نشته کوي ولې دوی کولی شي د بڼې ته تغییر ورکړي په دې شکل هم نه. دوی بعضې قیودات لري دوی هر وخت وایي چې نه فقط مدني ټولنې دي ونه پیغامه احزاب دي. ولې زما په ان مهمترینه خبره ده چې امیدواریم داره چې د افغان حکومت خلکو ته مراجعه وکړي. یو سړی چې په کلیو بانډو کې وي یو بزګر وي یو سپینګیره د قوم وي یو څه درد خو هغې ته معلوم دی اولاد د هغې مري طالب د ده په کور کې شپې راځي په د دروازې ماتوي د هر دروازې خو نه ماتوي. هغه مهمه ده چې هغه خلک ته راشي په دې کې ونډه واخلي او یو ښه رول ډېره مننه. سلامت اوسئ.
نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام